बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नेटवर्क कप CCNA फुल कोर्स इन पښتو دوهمه ورځ ده. نن به زموږ د کورس کنټینټ چې دی هغه به د سیسکو CCNA exam ټاپک لیست به وي. مطلب دا چې کوم ټاپکس به موږ په دې CCNA exam کې موږ فیس کیږو او موږ به کور کوو انشاءالله. نو زه به د سیسکو CCNA افیشل exam ټاپک لیست ته لاړ شم چې دې کې موږ سره کوم exam ټاپک لیست چې دی دا کور کیږي. موږ سره چې دی په CCNA 203.1 کې چې نن سبا یې تر ټولو نه اپډیټ ورژن دی CCNA ورژن 1.1 ځکه چې دا ماینر اپډیټ راغلی ده. لومړی کې چې کله 200-301 اکزام راغی نو هغه خالي 203.1 او ورژن 1 اوس تازه چې کوم اپډیټډ دی هغه 1.1 دی. نو نن هغه کې به موږ انشاءالله د ایگزام CCNA چې کوم ټاپکس دی هغه موږ کور کوو. کوم قسم ټاپکس به دې کې راځي دلته که تاسو وګورئ ایکسپلیسیټلی دلته منشن کړي دي چې کوم ټاپکس به موږ سره په CCNA کې موږ ته دلته منشن کړي دي چې په CCNA ایگزام کې موږ سره دا ایگزام چې دی دا 120 منټس دی، مطلب 2 hours دا ایگزام دی. موږ سره په دې ایگزام کې تقریبا almost 110 یا 98 همدغسې کوېسچن موږ سره راځي. دا ایگزام لکه څنګه چې موږ په تیر کلاس کې ویلو چې دا ایگزام د اسوسییټ لیول لپاره دی، نه د یو پروفیشنل یا ایکسپرټ انجینیر لپاره، نه د اسوسییټ لیول لپاره دی. نو دې کې به موږ سره صرف او صرف ټوټل هغه بیسک کنیکټیویټي، بیسک انټروډکشن به وي په ټول ایگزام کې. بیا دوی داسې کار کړی چې هر ټاپکس، هر ایریا چې په CCNA کې کور کیږي نو هغې دپاره د دوی یو هینټ په دې ایگزام ټاپک لیست کې شته چې تقریبا دې کې موږ سره 6 دانې سیکشنې دي. لومړی سیکشن چې دی موږ سره د نیټورک فنډامنټلز دی چې د نیټورک فنډامنټلز نه به موږ ته په ایگزام کې 20% چې کوم دی کوېسچن راتلی شي. دلته 3% ورکړی چې په ایگزام کې به د CCNA 203.1 ایگزام کې به 20% کوم ټاپکس دي هغه به د نیټورک فنډامنټلز چې په دې کې موږ سره سب سیکشن دي راوټرز ډیفینیشن. راوټر څه شی دی د دې دلته ګورئ مهم شی دغه دی. دې ته وګورئ دلته لیکلي دی ایکسپلین. ځینو کې بیا راځي چې کنفیګر. نو دې کې ډیفرنس شته، صحیح ده. کنفیګر، ایکسپلین یا ډسکرایب دې ټولو کې ډیفرنس شته. نو هغه به موږ وایو چې کوم ډیفرنس دی. په نیټورک کې فنډامنټلز کې اول سیکشن چې دی 1.1 راوټرز، چې راوټرز څه ته ویل کېږي او څنګه د دې فنکشنالټي ده ځکه چې دلته موږ ته ویلي دي. او دا راوټرز سویچز هر څه چې دا به انشاءالله موږ وروسته وایو دا د نیټورک کمپوننټس دي. د دې د لارې موږ کولی شو نیټورک موږ جوړ کړو، هغه نه استفاده وکړو. نو دلته په دې نیټورکینګ فنډامنټلز کې لومړی سیکشن دا چې راوټرز څه شی دي، لیئر 2 and لیئر 3 سویچز څه شی دي چې موږ سره په لیئر 2 ډومین کې پکارېږي. او همدغسې نیکسټ جنریشن فایروالز څه شی دي چې موږ سره د ایز ا ډیفنس سیسټم دی. فایروال چې دی، ایکسس پوینټ چې څه ته ویل کېږي، کنټرولر څه ته ویل کېږي، اینډ پوینټ سرور PoE مطلب پاور اوور ایترنیټ. دا هم یو ټیکنالوژي یا یو ډیوایسز دي چې موږ سره پاور هم پرووایډ کوي د ایترنیټ کیبل له لارې، صحیح ده. دا به موږ ټول کلیر کوو انشاءالله هر یو. همداسې 1.2 سیکشن کې چې دی ته موږ ته وایي چې ډسکرایب د کریکټریسټک اف نیټورک ټوپالوجي آرکیټیکچر. دلته موږ سره د ټپالوجي باره کې خبرې کوي چې کوم قسم ته ټپالوجیز به موږ په نن دور کې یوز کېږي، کمې افیشینټ دي بیسډ آن د ریکوایرمنټ. یو انټرپرایز ریکوایرمنټ ته سړی ګوري، د همغې په ریکوایرمنټ بیس باندې یو ټپالوجي جوړېږي. لکه فار ایگزامپل 2 ټایر، 3 ټایر، سپایني لیف چې نن سبا ډېره فیمس ده، وین شو، سمال آفیس، هوم آفیس، آن پریمیسز اینډ کلاؤډ. دا موږ سره کلاؤډ ټیکنالوجیز دي چې دا به موږ سره په ایگزام کې راځي او انشاءالله موږ به ډسکس کوو. سمال آفیس، هوم آفیس. د یو سمال آفیس دپاره باید ته څه وکړي، کوم قسم ته ټپالوجي، کوم قسم ته ډیوایسز دا موږ یوز کړو. دا ټول به انشاءالله دلته کور کېږي په دې هغې کې. او ایگزام کې هم همدې نه راتلی شي چې کوېسچنز راسي. او دې نه وروسته موږ سره په سیکشن 1.3 کې موږ سره چې دی physical interface and cabling types. The comparison مطلب دا دی چې what is the difference between physical interfaces and cable types.
فور ایگزامپل سنگل موډ فایبر کیبل دی دا فایبر اپټیک کیبل دی تل کیږي نور کیبل چې ورته موږ وایو او سنگل موډ دی کې بیا ټایپ چې سنگل موډ څه تل کیږي ملټي موډ څه تل کیږي کاپر څه تل کیږي کنیکشن کې چې موږ د موږ سره ایترنیټ شیر میډیا اینڈ پوینټ ټو پوینټ کاور کیبل کې موږ سره دا UTP او دا کیبل راځي ایترنیټ کیبل چې هغه ته مونږه په ریل انوایرنمنت کې الکتریکل کیبل وایو او فایبر ته مونږه اپټیکلز وایو اپټیکلز کیبل نو تا د وایر کنیکشن یا انټرفیسز کمپیر کول دي یا ډسکرایب کول دي څه ویل کیږي څه نه ویل کیږي ډیفرنٹ ټایپس مونږ ته دي دلته لیکلي چې دی بل 1.4 سیکشن کې مونږ سره دي چې collision څه ویل کیږي error mismatch duplex and half duplex یا speed د ترمنځ فرق چې شای دی کوم وخت کې دا امپیکټ کوي په نتورک باندې کم پارامیټرز دي چې باید موږ په نظر کې ونیسو چې د نتورک سموث وي 24/7 کار وکړي او کوم ایشونه یا کوم زند یا کوم ډراپ پوینټ وغیرہ پکې مخترانه سي یو نتورک باید سټیبل وي سموث وي نو کوم هغه انټرفیسز ایررز دي چې هغه ته موږ باید متوجي اوسو چې کې دا ټول راځي نور هم داسې چې موږ ان شاء الله کور کوو بل مهم ټاپک دی چې کمپیر TCP and UDP دا پروتوکولز دی لیر 4 نو دا به هم موږ ان شاء الله ډیسکس کوو او خپل کمپلیټ ډیټیل سره به موږ وایو د سره موږ سره چې کوم دی دلته اوس مهمه خبره ده چې کنفیګریشن تیار کړی چې کنفیګر اینڈ ویریفای IPv4 ایډریسینګ اینڈ سبنیټینګ نو په ایگزام کې به موږ داسې کوېسچن راځي چې سبنیټینګ به موږ نه غواړي موږ ته به چې د پلانې سبنیټینګ به موږ ته راکړی چې د نتورک ایډریس broadcast address همداسې first usable address last usable address next network address دا ټول راوباسئ یا به موږ ته یو سایډر نوټیشن راکړي فار ایگزامپل /21/26/23 چې دې کې موږ سره او بخای /26 موږ سره نه وي 24 پورې فار ایگزامپل /23/22 هر اني راتلی شي ځکه چې یو نتورک دی داسې یو نتورک ایډرس لیکلی شي دي کې موږ سره څومره یوزیبل هوست دي یا څومره ټوټل ایډرسز دي نو دغه چې کوم دی کنفیګر لیکلی نو دې ته متوجي اوسئ چې دی به بیا داسې کوېسچن راځي چې تاسو ته به ریل پریکټیکل درنه غواړي بل دی چې ډسکرایب پرایویټ IPv4 ایډریسینګ موږ سره پبلک اینڈ private addresses دي چې زه به بریف او پبلک هغه addresses دي IP address چې هغه موږ پرچیز کوو او هغه پبلک اویلیبل دي تھرو انټرنیټ موږ کولی شو انټرنیټ اکسس کړو د دې IP له لارې پرایویټ بیا هغه IPs دي چې هغې لپاره موږ کوم پیمنټ نه کوو او هغه موږ پرایویټلی په یو نتورک کې یوز کولی شو هغه هم ځان د کلاسونه دي چې هغه به انشاءالله موږ وایو په راتلونکي کلاسز کې دې نه علاوه موږ سره په ایگزام ټاپک لیست کې چې دی په سیکشن 1.8 کې هغې کې موږ سره دی کنفیګر اینڈ ویریفای IPv6 ایډریسینګ اینڈ prefixes IPv4 IP addresses almost قسم لا widely use کیږي خو اکثریت کمپنیانې چې دي هغوی شفټ سوي دي IPv6 ته او ورلډ وایډ دا یوز دي IPv4 اډرس کې دا مسله و چې رینج کم و کوم وخت چې د IPv4 راوتله نو هغه وخت کې د آیانا والا یا IEEE چې کوم هغه دی هغوی داسې فکر نه کوي چې انټرنیټ به دومره پراخیږي نو اډرسز چې دا تقریبا په ختمېدو دي قسم ډېر شته خو بیا هم په ختم یو کنسرن دوی ته پیدا شوی نو IPv6 اوس ورو امپلیمنټیشن اراوند اکثریت کمپنۍ یوز کوي ځینې مې داسې چې ډول سټاک وي دواړه وي هم IPv4 وي یوز کوي او هم IP6 یوز کوي کمپنۍ بیا دلته د IPv6 اډرس ټایپ دی چې هغې کې موږ سره مختلف ټایپس دي ګلوبل لوکل اډرس انیکاسټ ملټي کاسټ NUI چې دا به هم انشاءالله موږ وایو په IPv6 کلاس کې په 1.10 کې چې دی دلته موږ ته وایي چې ویریفای IP parameters for client OS څنګه مونږ یو وینډو ته یا لینکس OS ته مونږ IP کنفرم کولی شو چې کوم IP یوز دا کومه کنفیګر دا څنګه کنفیګر کوو دا کمانډز وغیرہ ټربل شوټ ان شاء الله به موږ ټول وایو وایرلیس 1.11 کې د وایرلیس پرنسپلز دي دلته ډسکرایب لیکل شوی ده نو معنا دا چې تیوریټیکل کوېسچن به راځي په وایرلیس نیټ پورشن کې چې د وای فای چینلز دي SSID څه ته وایي RF انکرپشن ریډیو فریکوینسي وغیرہ نو دا ټول به
دلته کور کیږي ان شاء الله. او د ایگزام کې به چانسز شته چې 20% چانسز شته چې په نتورکینګ فنډامنټلز کې دغه سب ټاپکس چې موږ دلته وسینو دا به راځي. په 1.12 کې موږ سره ورچوالایزیشن د چې سرور څه ته ویل کیږي، سرور ورچوالایزیشن څه ته ویل کیږي، کنټینرز اینډ وی آر اف څه ته ویل کیږي چې دا هم پروتوکولز دي یو قسم ته چې دا به موږ ان شاء الله د دې بریفلی ډسکس کوو په دې کورس کې. او ایگزام کې د دې راتلو امکان هم شته. بل د 1.13 کې چې سویچینګ کانسپټس شې دي، میک ایډرس څه ته وایي، څنګه یو سویچ لرن کوي، تر څو وخته پورې دا میک ایډرس ټیبل کې یو میک ایډرس ساتي، فریم سویچینګ څه ته ویل کیږي، فریم فلډینګ څه ته ویل کیږي، میک ایډرس ټیبل جوړښت سره کم دی سره کم، میک ایډرس چې کوم دی دا کریټ کیږي په کم اصولو باندې دا کریټ کیږي. نو دا ټول به ان شاء الله موږ کور کوو هم او راځي هم ایگزام کې. او ورپسې دویم سیکشن کې 20% نیټورک اکسس نه به هم کوېسچن راځي چې په هغې کې موږ سره ویلینز دی، ورچوال لوکل ایریا نیټورکس چې ورته ویل کیږي، سپینینګ ټری به هم ان شاء الله راځي. په دې کې به ایکسس پورټ ډیټا دپاره موږ سره کوم پورټس کوم دغه یوز کیږي، د وایس دپاره موږ سره کوم پروتوکول یا کوم ټیګینګ یوز کیږي، ویلینز ډیفالت ویلینز شی دی، انټر ویلین راوټینګ څه ته ویل کیږي، د مختلف ډیفرنٹ ویلینز ترمنځ کمیونیکیشن دپاره موږ دا پروتوکول یا کنفیګریشن موږ یوز کوو. لیئر 2 ټیکنالوژي ده. په سیکشن 2.2 کې موږ سره کنفیګر اینډ ویریفای انټر سویچ کنیکټیویټي ټرانسپورټ دلته موږ سره د کنفیګر خبر راغلی ده. نو دا کیدای شي په لیبس کې راشي تاسو ته. ټرانسپورټ څه ته ویل کیږي، 82.1q چې موږ ورته وایو، د فریم ټیګینګ لپاره د نیټیو ویلینز څه ته ویل کیږي. نه دا ټول هغه څه چې موږ به کور کوو هم او ایگزام کې د دې د راتلو چانسز ډیر زیات دي مهاوي. او راځو بل موږ سره کنفیګر اینډ ویریفای کې د ټول کنفیګر پورشن دی. لیئر 2 ډسکوري پروتوکول فار ایگزامپل CDP LLDP شو. CDP موږ سره سیسکو دا او دا موږ سره IEEE سټانډرډ ده. دا د نایبر ډیوایسز د معلوماتو لپاره دا پروتوکول چې دا به څنګه کار کوي او کوم وخت موږ باید یوز کو، کوم وخت باید یوز نه کو. دا پروتوکول چې موږ ته دلته کنفیګریشن هم غواړي او تیوري هم موږ نه غواړي په ایگزام کې. بل د لیئر 2 and لیئر 3 تر چینل LACP and PAGP دوه قسمه پروتوکول دی موږ سره د ایتر چینل لپاره. LACP IEEE ده او PAGP به د سیسکو ده. که دلته هڅه هم په دې ایگزام ټاپک لیست کې LACP کا ذکر شوی ده، خو موږ ان شاء الله دواړه یو بل هم موږ سره د آن سټیټیک دی دا به ټول موږ ان شاء الله کور کوو چې ایتر چینل وایس ته لیئر 2 لیئر 3 ترمنځ فرق شه دی، ایتر چینل ګټه شه ده، کوم وخت باید موږ یوز کو، کوم وخت باید یوز نشي. همداسې 2.5 کې موږ سره انټرپریټ بیسیک کنیکشن اپریسټ ریپیډ PVST یعنی سپینینګ ټری پروتوکول د لیټر ټیکنالوژي ده. په هغې کې موږ سره مختلف سیناریوز دي چې روټ پورټ، روټ بریج، پرایمري او سیکنډري، د هغې دپاره چې کوم نیمز دي د پورټونو هغه څنګه دا سلیکشن کوي، سره کوم الیکشن کوي، کوم وخت کې باید کوم پورټ موډ سره کم باید اوسي، کوم ډیوایس کوم سویچ باید موږ روټ کو وغیره. د پورټ سټیټس دي، د هغې رولز دي، دې کې د فیچرز دي، آپشنل فیچرز دي لکه پورټ فاسټ شو، روټ کارډ، لوب کارډ، BPDU فلټر، BPDU کارډ. دا هغه فیچرز دي د سیسکو په سیسکو ایگزام کې د PVST یا سپینینګ ټری لپاره چې دا به موږ کور کوو او دا به په ایگزام کې هم راځي. مخکې CCNA ورژن 1.0 کې موږ سره آلموسټ دا فیچر نو ذکر شوی، دا نو ذکر شوی، صرف او صرف دغه دوانه ذکر شوي. اوس یې پکې دا هم ایډ کړي چې دا امپورټنټ فیچرز دي د STP. دې سره به موږ په سیکشن 2.6 کې وایرلیس آرکیټیکچر به موږ وایو چې څنګه کار کوي، ایکسس پوینټ موډز کم دي، څنګه کار کوي، څنګه کار نه کوي. دا WLAN کمپوننټس لکه فار ایگزامپل ایکسس پوینټ، وایرلیس لین کنټرولر، ایکسس اینډ ټرنک پورټس په هغې کې لږ دا به ټول انشاءالله موږ هغه کوو، دا کور کوو په دې کورس کې. بل د ډسکرایب نیټورک ډیوایس مینجمنټ لایک ټیلنیټ، SSH، HTTP، HTTPS کنسول، TechX، Radius اینډ کلاؤډ مینج. موږ څنګه دلته د دې هدف دا دی چې څنګه موږ یو ډیوایس کولی شو چې اکسس کو سیکیور اینډ انسیکیور وی باندې، ویب بیس باندې، ګرافیکل باندې، کنسول فزیکلی څنګه موږ کولی شو. اتنټیکیشن موږ څنګه کولی شو چې کوم یو نفر، کوم شخص باید دې ډیوایس اکسس ولري، کوم یې ونه لري. کلاؤډ مینجمنټ څنګه دی، دا ټول به انشاءالله موږ په دې کورس کې کور کوو.
2.9 کې د چې وایرلیس لین ګرافیکل یوزر انټرفیس کنفیګریشن سره کم کیږي د لکه د دبليو لین شو کریشن دغه کریټ کول دغه سکیورټي سیسټم په هغه باندې پالیسیز لګول کوم ټرافیک باید څومره پرایورټي ورته ورکول شي او نور اډوانس سیټینګ نه چې هغه ان شاء الله موږ ټول کور کوو په سیکشن 3.0 آی پی کنیکټیویټي ته ټول نه فیوریټ سیکشن دی 25% باندې کوېسچن راځي تر دا مهاله 20 یو شو 20 دا سیکشن 2 شو 25 سیکشن 3 دی چې موږ سره آی پی کنیکټیویټي ده د کې موږ components د راوټینګ ټیبل څنګه کار کوي سوئچ یا راوټر څنګه پیکټ یا فریم فارورډ کوي لکه فار ایگزامپل راوټینګ پروتوکول کورس شې دي پریفکس ته ویل کېږي ماسک ته ویل کېږي نیکسټ هاپ ته وایي اے ډي ته وایي اډمنسټریټیو ډسټنس میټرکس ته وایي ګیټ وے اف لاست ریسورټ چې موږ ورته ډیفالت ګیټ وے وایو نو مختلف ټاپکس دا ټول موږ په دې کې کور کوو او دا په ایگزام کې راځي او څنګه چې تاسو ښکاري 25% دی دې کې به ډېر زیات کوېسچنز وي په 3.2 سیکشن کې موږ سره څنګه راوټر چې کوم دا فارورډینګ ډیسیشن اخلي بای ډیفالت کوم لارې دي لکه لانګیسټ پریفکس میچ شو یا اے ډي شو یا میټریک شو د هر یو راوټینګ پروتوکول ځان ته فارموله ده ځان ته اصول دي چې هغه ته میټریک کیلکولیټ کوي یا کاست چې کوم دی کیلکولیټ کوي اډمنسټریټیو ډسټنس اے ډي ورته ویل کېږي چې د هر یو راوټینګ پروتوکول ځان ته دي لانګیسټ پریفکس میچ دا به موږ وایو چې دا د ماسک خبره کوي سایډر نوټیشن خبره کوي دا به ټول موږ ان شاء الله کور کوو په 3.3 کې موږ سره وایي چې کنفیګر اینڈ ویریفای IPv4 and 6 راوټینګ برای که تاسو ګورئ پاسنی سیکشن 2.0 کې موږ سره IPv4 کنفیګریشن هودل د موږ سره د راوټینګ خبره کوي ډیفالت راوټ نیټورک راوټ هاست راوټ اینڈ فلوټینګ سټیټیک راوټ دې نه هم کوېسچن ضرور راځي او په 3.4 کې موږ سره OSPF چې دا یو ډاینامیک راوټینګ پروتوکول دی ورژن 2 او V3 هم شته چې IPv6 لپاره دی IPv4 لپاره دی نو دا به هم موږ ان شاء الله کور کوو په ډیټیل سره یوازینی راوټینګ پروتوکول دی چې په CCNA کې موږ سره دلته ذکر شوی دی او دلته به زموږ سره کنفیګریشن هم غواړي که څنګه چې تاسو دلته ویلي دي چې کنفیګر نو دا به ان شاء الله موږ کنفیګر کوو هم دا به ان شاء الله OSPF چې دا موږ بالکل په ډیټیل سره موږ په دې کورس کې دا موږ ډسکس کوو مختلف راوټینګ پروتوکولز دي فار ایگزامپل EHRP REP او BGP په CCNA کې موږ سره صرف او صرف OSPF ذکر کړو نو ان شاء الله دا ټول به موږ ټچ کوو اسنه چې نه به ټچ کوو خو بیسیک های لیول اور وی خو OSPF چې دا موږ بيخي په ډیټیل سره تاسو چې موږ سره نیور سره کم کریټ کیږي دغه کم لارونه د تیریږي DRBDR سلیکشن یا الیکشن سره کم کیږي راوټر آی ډي څنګه کار کوي همدا سه په 3.5 سیکشن کې موږ سره دی چې د FHRP فرست دا د ریډنډنسي لپاره دی چې 24/7 اویلیبিলিټي یو نیټورک ته ورکړي دا څنګه کار کوي څنګه کار نه کوي دا ټول موږ ان شاء الله کور کوو په سیکشن 4.0 کې 10% د IPv سرویسز دی چې نیټ څنګه کار کوي سټیټیک نیټ ډاینامیک نیټ دا موږ ټول هغه کوو چې نیټورک اډرس ټرانسلیشن دی چې ډېر یو امپورټنت او بهترین او انټرېسټینګ ټاپک دی NTP نیټورک ټایم پروتوکول څنګه کار کوي ضرورت څومره دی څومره اهم دی په ټربل شوټ کې څومره په کار راځي بل دا چې DHCP and DNS چې دا هم یو بهترین پروتوکولز دي او انټرېسټینګ ټاپکس دي چې څنګه DHCP یا DNS په یو نیټورک کې موږ کنفیګر کولای شو کومه تر ټولو بهترین لاره ده او څنګه کار کوي راځو سیکشن 4.4 ته چې دې کې موږ ته وایي چې SNMP دا د مانیټرینګ پروتوکول دی چې څنګه کنفیګر کیږي او څومره اهمیت لري سیسلاک څنګه دی څنګه باید ریډ کو څه فیچر لري کوم فیسیلیټیز اینڈ سیوریټي لیولز دي هر سیسلاک چې جنریټ کیږي د غزان ته سیوریټي لیول د کوم کریټیکل دی ایمرجنسي دی دا ټول دا به ټول موږ د هر یو ځان ته کوډ دی موږ به څنګه کنفیګر کوو یو DHCP کلاینټ اینڈ ریلی ایجنټ نو کلاینټ DHCP کلاینټ او ریلی ایجنټ کې فرق دی دا به ټول ان شاء الله موږ ډیټیل سره ایکسپلین کوو PHP پر هاپ بیهیویر quality of service classification marking queuing congestion policy and shaping چې دا به موږ د یو نیټورک د اپټیمایزیشن لپاره دا QoS چې کوم دا فیچرز دا موږ هغه چې کوم ټرافیک ته باید موږ پرایورټي ورکړو کوم ټرافیک ته موږ اهمیت ورکړو لکه وایس ویډیو همداسې نور بل 4.8 کې موږ سره دی چې ریموټ اکسس موږ څنګه برابرولی شو سیکیور وی باندې یو ډیوایس ته FTP TFTP څنګه په نیټورک موږ کنفیګر کولی شو د فایل اپلوډینګ
and downloading د لپاره چې کوم موږ سره دا یوز کیږي. مختلف نور هم فنکشنالیټیز د سافټویر د انسټالولو لپاره اپډیټ کولو لپاره په نیټورک کې دا به ټول موږ ان شاء الله وایو. سیکشن 5 چې دی دا 15% په ایگزام کې راځي. سکیورټي فنډامنټلز دی، سکیورټي ته انټروډکشن دی چې موږ سره تھریټ ولنربلیټیز ایکسپلویټس اینڈ میټیګیشن دغه ټیکنیکس چې دي څنګه موږ یو تھریټ راځي دا غي میټیګیټ کوو، څنګه موږ دغه نور کوم ایکسپلویټس دي کوم ډیوایس کوم د نیټورک پارت چې دا ولنریبل دی اٹیک د پاره د دې میټیګیشن چې دی مطلب دا وی سره کوم باید دا خوندي شي. security program elements دي like for example user awareness training دي دغه physical access control دي څوک باید سویچ روم سرور روم ته داخل شي، څوک باید نه چاته اجازه شته چاته نشته. employees training ورکول دي user awareness چې کوم د دوی لارښوونې دي خالي. موږ څنګه کولی شو ACL access control موږ په یو ډیوایس کې کنفیګر کو اپلای کو د unwanted traffic د ان اوټ لپاره. کوم پالیسیز لکه مینجمنت کمپلیکسیټي اینڈ پاسورډ الټرنیټیوز سره کوم باید زموږ پاسورډ وي، اتھنټیکیشن باید زموږ سولار او نوی ملټي فیکټر اتھنټیکیشن وغیرہ. IPsec VPNs چې دا موږ ان شاء الله د دې په کنفیګریشن هم ان شاء الله کوو او انټروډکشن به ضرور وي. های لیول اکسس کنټرول لیست موږ سره ACL دي چې دا موږ څنګه کنفیګر کوو، دلته کنفیګر باید وي نو دا به ایگزام کې راځي، شاید په لیب کې درته راشي. لیئر 2 سکیورټي موږ څنګه په یو نیټورک کې اپلای کوو لکه DHCP سپوپینګ، ډاینامیک ARP ایکسپنشن and port security. د یو ډیوایس پورت سره باید څوک کنیکټ شي، څوک باید کنیکټ نشي، کوم ډیوایس کوم کمپیوټر کوم لیپټاپ باید کنیکټ شي کوم باید نشي. دا ډېر یو امپورټنت اینڈ انټرسټینګ ټیکنالوژي چې دا موږ وایو. اتھنټیکیشن آتورایزیشن اینڈ اکاونټینګ کنسپټ د دې ترمنځ فرق شی دی، د دې یو انټروډکشن به وي. وایرلیس سکیورټي موږ سره کوم دی چې د وای فای پاسورډ وغیرہ لپاره دی. په یوزر انټرفیس گرافیکل یوزر انټرفیس باندې موږ څنګه یو وایرلیس نیټورک چې کوم دی موږ کنټرولولی شو او سکیور کولی شو. په 6.0 کې چې دی اخیرنی هغه موږ سره دی automation and program accountability 10% د دې نه هم راځي چې automation and programmability. automation لپاره څنګه automation په نیټورک انوایرنمنت کې نیټورک انجینیر سره مرسته کوي، څومره یو کار افیشنټ کوي او تیزوي. مخکینه سره کم نیټورک کنټرول سیستم و سره کم دی، کنټرول به سافټویر دی موږ سره اوورلے انټرلے اینڈ فیبریک. بل په 6.3a کې چې کوم دی سپریشن اف کنټرول پلان ډیټا پلان څنګه کار کوي. نارث باوند اینڈ ساوث باوند APIs دا به موږ ان شاء الله ډیسکس کوو. AI چې کوم دا ټاپک په کې ګورئ نوې راغلی دی په دې کې، مخکینی کې دا نو ځکه چې AI تاسو ته پته ده مصنوعي ځیرکتیا چې ډېره په نړۍ کې چټکه روانه ده. مشین لرنینګ نیټورک اپریشن څومره افیکټ کولی شي په نیټورک باندې، څومره دا مفید ده ثابتېدلی شي AI. همدغسې موږ سره د REST based APIs authentication types CRUD HTTP verbs وغیرہ دا به موږ ټول انشاءالله کور کوو. management mechanism like Ansible and Terraform, Chef, Ansible دا پلیټفارمز چې په هغې به موږ انشاءالله کار کوو. او همدغسې JSON encoded data چې موږ سره کوم کوډز دی څنګه موږ دا باید انټرپریټ کړو د مختلف لینګویج نه، هغه لینګویج ته چې کوم موږ په دې CCNA او زموږ په کیریئر کې موږ ته مفید تمامیږي هغې کې موږ یوز کو. نو دا هغه ټاپک لیست دی چې په CCNA کې موږ سره انشاءالله به کور کېږي چې ټول شپږ سیکشن لري. او دا PDF فایل چې دا به تاسو سره شیر هم کومه، دا د سیسکو آفیشل دوی د خپل ویب سایټ نه دا ریلیز کړی دی، هر ایگزام لپاره دوی ریلیز کوي. یو هینټ ورکوي خپل نیټورک انجینیر ته چې دغه ایریاز نه به موږ تاسو ته کوېسچن راولو، دغه ایریاز باید تاسو سټرانګ وي. لکه څنګه چې دلته لیکلي چې دا به 120 منټ ایگزام وي او CCNA اسوسییټ لیول به وي. ریلیټ نیټورک ګوره دلته موږ ته لیکلي چې دلته د یو کینډیډیټ چې دی هغه نالج چې دی په نیټورکینګ فنډامنټلز کې به چیک کېږي، نیټورک ایکسس، IP کنیکټیویټي، IP سروسز، سکیورټي فنډامنټلز اینڈ automation. نو دلته تاسو ته ګوره ایکسپلیسټ لیکلي چې کانډیډیټ سره دا هیلپ کوي چې د ایگزام لپاره دا ځان تیار کړي. نو دا هغه ټاپک چې موږ سره ډېره مرسته کوي چې موږ باید کوم مسیر باندې لاړ شو، کوم ځایونو باندې کوم ټاپکس باندې موږ باید کار وکړو. نو دا موږ سره د نیټورکینګ ایگزام ټاپک لیست انټروډکشن